السلام علیکم. نن د تاریخ د یو داسې کردار کیسه کومه چې هغه د قیامته پورې غدار یادیږي او د هغه نوم میر جعفر. دوه نومونه په تاریخ کې ډېر یادیږي، میر جعفر او میر صادق. دا دوه بیل بیل کردارونه خو کردار ډېر غلیظه یو شانته نو خلک یو ځای یادي. میر جعفر چې دا په بنگال کې د سراج الدوله سپسالارو د اول وړو کې سردارو بیا ترقی کول او داغه د فوج کمانډر مقرر شو. سراج الدوله ته اقتدار په 23 سال کې ملاو شوی او ادن بنگال نوابو. انګریز دلته کې چې راغلی نو هغه د تجارت په بانه راغلی او ایست انډیا کمپنی جوړه کړې وه او بیا یې هغه خپل اثر رسوخ او پنجې خښولې نو هغوی په بنګال کې چونې شروع کړې، کم ته چې کینټ ایریا ته ویلی شي، هغه یې شروع کړې او دا یې وی چې یاره موږ د خپل حفاظت دپاره فوجیانو چونیانې جوړو. په دې باندې سراج الدوله خفه او هغوی سره یو جنګ وکړو او هغه جنګ چې و هغې ته د جنګ پلاسی وایي، دغه میدان به پلاسی و په دغې کې جنګ شوی او هغې کې عجیبه کار دا شوی چې د سراج الدوله د کمانډر چې و میر جعفر د هغه سره 55,000 فوج و، په دې کې 35,000 پیدل او 15,000 چې کوم هغه ټټوان والو ګوړ سوارو. دا فوج ورسره او د انګریزو څومره فوج و، د انګریز صرف 3,000 فوج و او هغه سراج الدوله خپل فوج ته ویلیو چې ای مخامخ شي، تاسو به سایډ ته شئ او تتر بتر به شئ چې هغه کامیاب شي انګریزان. انګریز هغه جنگ وګټو د میر جعفر په غدارۍ باندې او بیا یې په 1757 کې میر جعفر د نواب صاحب په ځای یو نواب مقرر کو، خو هغه بېوسه نواب و. هلته کې لارډ رابرټ کلایف چې و هغه انګریزو اصل حکمران هغه و او بنګال دوی ولې خوښ کړو چې بنګال ډېر مالداره علاقه وه او بنګال داسې و چې په هغې ورځو کې د کارپټ د کاروبار دپاره ډېر مشهور و. نو هغه شیزونو باندې قبضې دپاره انګریز په بنګال په طرف راغلی او بیا په ټول بری صغیر قبضه وکړه او دغه د میر جعفر د غدارۍ په وجه انګریز بیا 190 کال دلته اقتدار تیر کو. په 1757 کې بیا هغه نواب کو او د هغه نه هم بیا نو خوشحاله ځکه چې ته غداري دې کړي نو د حکمران په مخ کې خو ستاسې حیثیت نی، نو بیا یې دې معزوله کو او د زومو میر قاسم هغه نواب کو. میر قاسم د انګریز نه نفرت کو نو هغه ورسره یو پیره جنگ وکړو نو بیا یې هغه نوابین ختم کو او میر جعفر بیا نواب کو او بیا د میر جعفر د خپل مرګ د 1765 پورې د په الته کې نوابو. خو د قیامته پورې به د نوم د غدار په نوم یادیږي او ته سوچ وکړه چې ته باچای او ستا د فوج سربراه سپسالار غداریو کی او انګریز له لاره ورکی نو ته به څنګه ګټې. مسلمانانو همیشه د خپلو خلکو د غدارۍ او هغوی به ډېر لږ لالچ ډېر په لږ لالچ باندې به هغوی ځان خرڅ کو او علاقې به انګریزانو فتح کړي. د دې باره کې بیا دویم کردار چې دی میر صادق دی، د ټیپو سلطان سره دوکه کړې وه، دای به درته بله ویډیو جوړه کړم. خو دې باره کې بیا علامه اقبال یو ډېر عجیبه ښکلی شعر ویلی و. علامه اقبال به چونکې شاعري په فارسۍ کې هم کوله او اردو کې هم کوله نو د هغه یو د فارسۍ شعر دی، هغه واورئ. جعفر از بنگال و صادق از دکن. صادق چې میر صادق په دکن کې او میر جعفر چې په بنگال کې. جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگ آدم ننگ دین ننگ وطن. دا شعر پسې جوړ کړی چې میر جعفر کوم غداري وکړه او بنګال د انګریزانو په لاس کې ورکو او د خپل باچا سره خپل سپسالار غداری وکړه. امید لرم ستاسو به د میر جعفر کہانی خوښه شوي. کوم خوښه شوه نو کمنټ پې وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.